تاسو پکې منشن کې جواب به زه وکم هغه د پروفیسور ولې نه وي زه یو ادنا لیول ولا قسم خو چې دا خبره کومه نو دا د پروفیسور د لیول د حق عمر تعلیم سره د حق عمر زده کړې سره او د حق عمر دلایل سره زه کوم ما ځکه پروفیسور یاد کو لکه څنګه چې مال قل هو سم راځي او یو مبتلم سم ورځي نو په دغه طریقه دا الفاظ زما او د پروفیسور دا به السلام علیکم هغه مریضانو لپاره او د هغه طبيبانو لپاره چې څوک په چا باندې بار بار ایچ پایلوري یا ټایفاید ټیسټ کوي او یا ذهني مریضان کی او یا د پیسو نه خلاص کی یو خبره بچانو یاد ساتئ چې چا تعلیم نشته یا د چا د لسمه پورې هم تعلیم ده دا د 2026 که په دې کې هم تاسو دوکه خورئ په بعضې څیزونو کې نو دا به تاسو ځان سره په خپله باندې زیاتی کوئ او زما په خیال سره داسې انسان بیا هم دغه شانتې غرق او برباد ښه دی چې د چا څه نه څه زده کړه وي او هغه نن سبا بیا هم د پوره زده کړې کوشش نه کوي زما دا پیج د بې تعلیمه خلکو دپاره دی ما به دا په ریټن پام کې کولی خو زه یم چېرې یو عام بې تعلیمه انسان هم په دې باندې پوه شي ایچ پایلوري پازیټیو ده ایچ پایلوري منټي کېږي 415 پیرې مې د اینې د ایچ پایلوري ټیسټ وکړو هغه کسان چې څوک په چا باندې د اینې د ټایفاید ټیسټ کوي هغه هوس هم د اینې نه کېږي ټایفایډ او یا ایچ پایلوري یا د دغې په شانتې نور هم بلا ټیسټونه خو زه به ما سره د دوو کسانو یو ټایفاید او یو ایچ پایلوري د دې رابطه بار بار کېږي تاسو بچیانو زما دا خبر له شانتې په غور باندې واورئ ایچ پایلوري ټیسټ دې ته څه شی ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ایچ پایلوري انټي باډیز ښه تاسو دا یو خبره اول یاد ساتئ دې ته ویلی کېږي ایچ پایلوري انټي باډیز اوس تاسو خو دا وایئ چې زموږ ایچ پایلوري پازیټیو ده د دې مطلب دی چې ستاسو ایچ پایلوري انټي باډیز پازیټیو ده ایچ پایلوري څه شی دی د دې جراثیم نوم دی د دې بکټیریا نوم دی هیلیکوبیکټر پایلوري د دې بکټیریم نوم دی دا چې کله زموږ د خوراک د نالۍ باندې معدې ته راورسېږي نو دا په دې ځای کې د دې معدې دې ته میوکوزا لیر ویلی کېږي زه به په یو کراس غوندې کرښه راکاږم نو دا د معدې دې ایریا ته ویلی کېږي پایلوریک سپینکټر دا دی دا په دې ځای کې زندګي کوي د پایلوریک سپینکټر خوا کې د دې بیروني لیر نه لاندې هغې ته ویلی کېږي میوکوزا لیر د دې نه لاندې دا زندګي کوي او پرې دیوال پورې ونښلي هم په دې ځای کې دا یو خاص قسم انزایم خارجي او هغه دفاعي نظام له دوکه ورکوي دفاعي خلیې دوکه کوي او په دې باندې د دې سمل یا د دې شناخت دا هغوی نشي کولی خو اول درته دا وایم چې انټي باډیز څه ته وایي انټي باډیز هر هغه څیز چې زمونږ وجود ته راغی د جراثیم په د وایرس په شکل کې د بکټیریا په شکل کې د فنګس په شکل کې یا په هر یو شکل کې چې راغی دغې ته ویلی کېږي انټیجن تاسو بعضې ملګري وایي که نه تاسو یې پښتو لیکئ په پښتو کې خبره کوئ نو اوس به زه د موبایل لپاره پښتو څه استعمال کوم ګینې زما انګلیش په خپله باندې هم نه راځي خو د موبایل لپاره زه پښتو څه استعمال کوم د سیګنل لپاره به زه څه پښتو استعمال کوم ځکه چې زموږ پښتنو بغیر د نسوارو نه بل څه جوړ کړي نه دي نو مجبوري دي باندې چې کوم غیر مسلمه دي هغوی په محنت کړی ساینسدانانو هغوی چې ولې به کوم نوم ورکړی دی نو مخکې نوم به بیا چلېږي د هغې کریډټ هم هغوی ته ځي انټیجن مطلب دا دی ستاسو دپاره ساده خبر دا ده چې کوم څیز زموږ د وجود دپاره زهرلی دی موږ ته نقصان راکوي او زموږ وجود ته راغی دې ته ویلی کېږي انټیجن تاسو دا یو خبره ځان ته یاد ساتئ دا هیلیکوبیکټر پایلوري دا زموږ د وجود دپاره انټیجن دی او هر هغه څیز چې هغه زموږ د وجود ته راننوځي نو هغه به زموږ د وجود دپاره انټیجن وي زموږ وجود ته رونو یو خبر یاد ساتئ چې د 100 ارب د انټي باډیز دا زموږ په وجود کې تیارېدی شي زموږ وجود کې دومره اهلیت شته چې دا 100 ارب انټي باډیز جوړولی شي اوس انټي باډیز څه شی دی انټي باډیز زه به تاسو ته د هیلیکوبیکټر پایلوري د دې مثال به زه تاسو ته درکړم دا هیلیکوبیکټر پایلوري راغی په دې ځای کې دیره شو د معدې د دیوال کې په دې ځای کې خپله زندګي کړي د څه وخت دپاره زموږ په دې وجود کې دننه دفاعي خولي یو ته ویلی کېږي نیوټروپل یو ته ویلی کېږي بیزوپل یو ته ویلی کېږي مونوسایټس لیمفوسایټس او ایزینوپل دا مختلف خولي دي او دا د وجود د دفاعي نظام لکه څنګه چې زموږ سره آرمي او افسي او یا رینجر هم په دغه طریقه زموږ دفاعي چې زموږ کومې ادارې دي هم په دغه طریقه باندې دا مختلف موبایل کار کوي او دا ګرځي په دې وجود کې سیسټم کې چې کوم ځای کې دا انټیجن وي نو هغه د وجود نه ختموي هیلیکوبیکټر پایلوري دا چې کله دې ځای ته راشي دا په دې ځای کې زندګي کوي دا د څه وخت دپاره د زموږ د وجود د دفاعي نظام له دوکه ورکړي خو بیا د دې معنې یو خاص قسم نظام بل دی د دې نه علاوه چې هغې ته ویلی کېږي ډینډریټریک سیل ډینډریټریک خولیې دا پې پوه شي چې دا پې کله پوه شي نو دا ډایرکټ د دې هیلیکوبیکټر پایلوري د دې خپل ټوټل وجود یا د دې سیسه دا راولي او دا ما معده سازه کړې ده او دا په دې ځای کې سپلین دی فرض کړه د دې ځای پورې دا معده په دې ځای کې ما شروع کړله دا به د دې ځای ته راوړم دا د دې ځای نه وجود کې او په دې ځای کې سپلین ته راوړي یا زموږ په وجود کې دا کوم دي دفاعي ځایونه دي که نه دفاعي ډیپوان دي څنګه چې د امریکې دا مختلفې اډې دي نو په دغه طریقه دا ګرفتار کړي د دې څه ټوکړه یا دا ټوټل یو ځای ته ویسي او هغه ځای ته بیا میډیکل ساینس نوم ورکړی دی د لیمف نوډ په هغه ځای ته ویلی کېږي لیمف نوډز دې ته ویسي او په دې کې د دې دپاره د دفاع خپل کسان ناستې دي چې هغې ته یو ته ویلی کېږي ټي سیلز په دې ځای کې به زه ذکر وکړم یو ته ویلی کېږي بي سیلز دا ټي سیلز ته په دې ځای کې ویلی کېږي
په دې بلډینګ کې دا ټي سیل ستواله کی چې دا شیز مې بیرونی ګر کړی دی او ترې څه کارو کا چې د خلاف څه کاروي وکړه. ټي سیل سره پخوا کې وی بي سیلز دا بي سیلز ته وایي چې تر دې خلاف انټي باډي ساس کا. اوس دا و انټيجن هلیکوبیکټر پایلوري دی دلته ویوړو خو دا وته چې تر دې خلاف فورس یا د دې خلاف د دفاع لپاره یو نوی برتی وکړه د خپل سیستم ته نوې فورس راوړل چې د خلاف جنگيږي. نو اقا سیستم به ویل کېږي انټي باډي. نو اوس د هر یو شیز لپاره خپل انټي باډي وي. بعض انټي باډي د سې لکه موږ تکلیف مشمولي باندې بغوټي وشو دغه بغوټي انټي باډي چې کوم دي دا لایف ټایم په وجود کې چلیږي. نو موږ ته په بغوټي په ژوندۍ کې دوباره باندې کېږي. شرع چې مطلب د شرع کوم انټي باډيز دي دا لایف ټایم په وجود کې چلیږي. موږ ته په ژوند کې شرع وشو نو دوباره به باندې کېږي. په دغه طریقه ډېری بیماری چې هغه مشمولي باندې موږ تیر کو او موږ یې تاسو دا تیر کړی کنه او هغه انسان چې او دا ماتیر کې دا دوباره باندې راځي. نو بس د دې انټي باډيز دا په وجود کې ټول عمر لپاره چلیږي. په وجود کې په یو ټیم باندې تاسو ته دا معلومه وي چې زمونږ وجود ته په یو ټیم باندې په 40 جراثیم راننوځي، په 40 انټيجن راننوځي او په 40 1 ارب د دې نه سوا انټي باډي زمونږ په وجود کې چکر وهي. د 1 ارب نه سوا هم په دې 1 ارب انټي باډي کې زمونږ په وجود کې دا د هلیکوبیکټر پایلوري یا د اچ پایلوري چې کوم انټي باډي د دام په دغه کې انه کې شامل شي. د دې بي سیل نه انټي باډي ساشي او د هر یو انټي باډي د بدل جراثیم سکار نه لکه د رقم د انټي باډي د هپاتایټس A د هپاتایټس B د هپاتایټس C د ورپسې ځه د ټایفاید د اچ پایلوري د دې بل څه کار نه د دې بس صرف د متعلقه د خپل مایکرو ارګانیزمز یا د خپل جراثیم یا د خپل وایرس سره بیکاري دا به دغه لپاره قدرت جوړ کړی وي او دا به هم دغه شناخت کول شي. و زمونږ په وجود کې 1 ارب انټي باډیز تقریبا چې دا په هر وخت کې په وجود کې په چکر خوري. موږ چې په خوراک کې کوم خوراک وکړو زمونږ وجود ته بلا جراثیم راشي خو دا انټي باډیز راولېږي هغه است ختم کی دفاعي نظام راولېږي هغه ختم کی او دغه خلاف انټي باډیز ساشي. اوس یو سړی معده باندې درد بار راځي نو دا عموما د هایپر اسیډیټي یا د تیزابیت په وجه باندې یا د سټرس په وجه باندې د ټینشن په وجه باندې یا د بروپین پانستان ګولې دا چې استعمال کړي مطلب دا هم تیزابیت اسیډیټي سیوا کوي چې پرستانګلینډین چې د دې مقدار کمی او دغه پرستانګلینډین چې کله کمیږي نو به زمونږ معدې ته نقصان ورکیږي او مطلب زمونږ د معدې دیوال به سوي کیږي بیا ته السر کیږي یا ته ایروجن کیږي. مختصر خبره دا ده چې زمونږ په وجود کې تقریبا چې 1 ارب انټي باډیز تویږي راته. اوس تا ته ډاکټر وایي چې تاسو کارو کچرته وته چې زما خو معده باندې درد ته یو پر ورشه بیا ورشه وغه ته وایي چې د اچ پایلوري ټیسټ وکړه. نو بچانو په یو خبره باندې ځان پوهه کوي اچ پایلوري لپاره میډیکل ساينس یا لیبارټرو یو کټ ساس کړی دی. د ټایفاید لپاره هم دغه شانته کټ ساس کړی دی. په دې باندې بدیزه کې لیکل شوی ټي او په دې کې بل لیکل شوی سي. زمونږ نه واخلي او د هغه اني د پلازما یو قطره د پاسه ورواچي یو ساس کې تور واچي چې یو ساس کې پور واچي نو په دې باندې بدیزه کې د ټي الارم راشي نه خبر راشي چې مطلب لکه ستا اچ پایلوري ټیسټ چې دا پازیټیو راغی. اوس دا اچ پایلوري دا تسخي دا تخي انټي باډیز دا اچ پایلوري جراثیم دا نه خي دا تخي انټي باډیز. اوس په وجود کې 1 ارب انټي باډیز نور ته ویږي دا سیس جوړ کړي انسان دی دا الله تعالی نه د اساس کړي. نو په دې 1 ارب کې د انسان جوړ شوی دا سیس چې کوم دی دا په دې نور 1 ارب کې بلا سیزونه دي چې هغه د اچ پایلوري سره یا د ټایفاید سره مماثلت خوري. نو دا سیس په دې باندې اشاره وکړي چې دا اچ پایلوري دی. که تاسو د ټایفاید پکټ باندې یو صحتمن انسان انور واچوله نو مې بي چې دا ټایفاید هم پازیټیو راشي نو دا کې څه په دې کې به انټي باډي ګوري او تاسو ته مسوي چې انټي باډیز په انسان کې په یو ټیم کې د 1 ارب نه سیوا پر سیستم کې تویږي اصل سیس انټيجن دی. نو وستا ډاکټر دې کې ستاسو رګ نه یو کس واغستله په دې کې ور واچوله تاسو په وجود باندې انټي باډي رااله چې تاسو او تاسو اچ پایلوري ست پازیټیو راغی نو الله تعالی دې په قهر اختنه کړي ډاکټر ته مچر وتا ته پته نشي چې په 40 انټي باډیز د انسان په وجود کې تویږي ته آیا په دې نه پیږي یا ته په دې پیږي خو ته پیسو د لپاره لګي په سم پر د انسان سره ذهني مریض کیږي یا یو سړی پتان باندې ټایفاید ټیسټ کوي ټایفایډاټو نو په ټایفایډاټ کې به هم تاسو انټي باډیز ګوري دا انټيجن نه ګوري. کنفرم څه شي دی د دې څه لکه ته چې یو سړی د کمیس نشناخت کې لکه یو سړی تعالی د محمد زمان کمیس درول چې دا څه شي ته چا ولکه دا محمد زمان دی نو ته زما د جامو نشناخت نشي کولای. ساده الفاظو کې کته زما د خبرې د پروفیسور سره پیس والے او هغه په دې باندې رد کوم ما کال کې زبر درشم څومره جرمانه وي زمانم خو زما غونته کسان چې یا د چا سره علم نشته هغه او یا د چا سره علم شته خو هغه د پیسو لپاره لګي دا دوه قسم خبرې دي. که یو سړی ځان ته ډاکټر وي او د پښه باندې اچ پایلوري ټیسټ کوي هغه ول به علاج کوي د اني ټیسټ لکوي نو زه هغه د چیلنج کوم چې یا خو ته ډاکټر نه جالي ډیګري درسه او یا ته د پیسې لپاره هر څه کولای شي. نو بچانو دا یو خبر یاد ساتئ چې د اني لپاره تاسو عمر د اچ پایلوري په ټیسټ باندې یقین مکوئ. اچ پایلوري چې کله د انټي باډیز تاسو نو په دې کې درې قسمه انټي باډیز اچ پایلوري د لپاره سازيږي چې ته ویل کېږي IgM دا چې څنګه اچ پایلوري پرس کستا اکټیو وي نو دا ساشي خو دا 2-3 مشتر لپاره په دې نه کې تویږي دا به ختم شي بل ته ویل کېږي IgG دا تقریبا چې 2 کالو نه د 3 کالو پورې دا په وجود کې چلیږي تانن اچ پایلوري تیر کړل ستا IgM پازیټیو راغی او بیا به د IgM چې لړ شي به IgG راشي نو د IgG د 2 کالو نه ول 3 کالو پورې ستا په وجود کې چلیږي او بیا په دې کې یو سیس بل چې هغه ته ویل کېږي IgA هغه په دې ځکه د دې ځای حفاظت کوي د اچ پایلوري هلیکوبیکټر پایلوري دا جراثیم چې دا دیوال ته چپکاول ته نه پرې شي دا بیا پر دیوال پورې ځان محفوظ پناګه او په دې پناګه کې وته دا کوم چې IgA ده دا وته په دې ځکه سره ولاړ وي د IgG دا زموږ په وینه کې چکر وهي نو چې کله ډاکټران په تاسو باندې د اچ پایلوري ټیسټ کوي او نو دا په
پتا باندې د ټي صرف چې دا نښه پتا باندې رااله نو دا ته دا نه وشي دا ستا آی جی ایم دی یا ستا آی جی جی دی یا ستا آی جی ای دی دا به صرف تا ته وچېره ستا په وجود کې د ایچ پایلوري خلاف چې کوم انټي باډیز دا ستا په وجود کې شته نو نه خو دا شناخت وکړي دا آی جی ایم دی که دا آی جی جی دی که دا آی جی ای دی نه دا شناخت وکړو او نه دا کنفرم ده چې دا د ایچ پایلوري خلاف دی بلکې دا چې دا ایک ارب نور کوم انټي باډیز دي په غلط فهمۍ کې دا کټ په هغې باندې اشاره ولګي شناخت یې نشي کولی د انسان جوړ کړی سیس دی ټایفاید کې هم دا سیس کېږي او اخره کې درله یو لنډ مثال بل در کوم چې کله موږ د هیپاټایټس بي سی دا د چا پازیټ راشي زموږ په لیبارټرو کې نو هغه هم په دې کټ باندې وکړي په دې کټ باندې هغه هم کېږي نو بیا ډاکټران څه وکړي ورشه ورته ویره ورته الایزا وکړه په الایزا کې مطلب هغوی تردید وکړي که الایزا کې هم راغی نو بیا ورته ویره ته ورشه او ته پی سی آر وکړه نو په پی سی آر کې د هیپاټایټس بي د دې ډي ان اے وګوري نو که فرض که دا ټیسټ ریلایبل وي او په دا قابل اعتماد وي نو خو په لومړي ټیسټ باندې بیا په هیپاټایټس بي سی چې ستا په شاخ نمبر 6 کې په 400 کې په تنګي کې یا ستاسو په علاقه کې په وزیرستان کې بره دیر باجوړ کې یا په ارزه کې په لیبارټري کې پازیټیو راغی خو بس خبره ختمه ته ټول رقم علاج شروع کولې کنه د لاور تاسو ټیسټ سره پاره لګي دا د دې لپاره لګي چې دا موږ چې کوم انټي باډیز ګورو کوم سیس کې انټي باډیز کتل کېږي دا ټیسټ ریلایبل نه په دې باندې به اعتماد دبليو ایچ او ولا دا ټیسټ سره منی نه خو دا صرف زما غونډه کسان او یا هغه کسان چې هغه پیږي خو هغه د پیسو د مریض د لوټولو لپاره دا کار کوي نو بچانو یو خبره ځان ته یاد ساتئ که تاسو کله هم په ځان باندې د ایچ پایلوري شک راځي د دې لپاره اوس به یو مریض کوي نو ستا په دې معده کې په دې کې ایچ پایلوري اوسېږي دا معده چې ستا د دې ځنه د کولمه زه به دا سیستم ختم کړم دا دې کې راغی وړه کولمه شروع شوه په دې کې غټه کولمه دا ما بار شروع کړې دا کولمه دې سراله او په دې کې لاندې د ډکو میتیاز راوځي ستا د ایچ پایلوري دا جراثیم دا انټیجن دا به ستا په ډکو میتیازو کې وځي نو ته چې کله هم ټیسټ کې نو ته به څه کې که ډاکټر پتا باندې شک راشي په کار ده چې هغه پتا باندې وکړي سټول ټیسټ فار ایچ پایلوري ورشه بچیا یا ورشه کاکا یا ورشه لالا یا ورشه خوري او ته د ډکو میتیازو ټیسټ د ایچ پایلوري وکړه نو چې د هغې دپاره کوم کټ جوړي او هغه کې ستا فرض که مطلب په دې ځای کې ډکې میتیازې په ستا ور واچولې نو دا انټیجن به راواخلي دا سیز به راواخلي داسې نه چې د محمد زمان کمیس به راوالي او په دې کټ باندې به ور واچوي دا سیز به راوالي که ستا په ډکو میتیازو کې دا سیز په دې باندې به قطرې واچي او دې در باندې کله الارم ولګو نو دا شناخت به صحیح دی نو چې کله ستاسو د سټول ټیسټ د ایچ پایلوري پازیټیو راغی نو پوه شئ چې مطلب اوس ماته ایچ پایلوري شوې یاد ساتئ بچیانو دومره علم ځان سره خامخا که سټډي کولی شي سټډي کوي که نه نو زما غوندې یو ادنا کس نه واورئ که فرض که مطلب هر یو زده کړې والا د خپل زده کړې صدقه دی ماحول له ورنه کې د معاشرې له ورنه کې نو ګوره زموږ تعلیم دا صرف او صرف د پیسې دپاره دی که موږ نه ډاکټر جوړ شو د مقصد دی چې زه به پیسه ګټم که زموږ پولیس ته لاړو زموږ مقصد دی چې زه به پیسه ګټم که موږ انجینر جوړ شو او که زموږ هر څیز جوړ شو موږ د پیسې دپاره لګیو او د الله تعالی په فضل سره حق ضلالت ژوند کې به موږ الله تعالی مرګ هم راولي خو پیسه باندې موږ مړیږو نو دا درته زه عرض کوم ایک لاک کسانو ته ان شاء الله د پیج په وساتت سره زما د اواز به ورسیږي دا خبره چې څوک چیلنج کوي زه ورته تیار یم تاسو پکې څوک منشن کوي هغه دې ورته راشي چې هغه د دې خبرې دفاع کوي او زه به د هغه سره مناظره په دې خبره باندې کوم چې د ایچ پایلوري ټیسټ چې کوم د بلډ نه دی دا سراسر د مریض سره زیاتی دی تاسو پکې منشن کوي جواب به زه وکړم هغه د پروفیسر ولې نه وي زه یو ادنا لیول والا قسم خو چې دا خبره کوم نو دا د پروفیسر دی ول د حق عمر تعلیم سره د حق عمر زده کړې سره او د حق عمر دلایل سره زه کوم ما ځکه پروفیسر یاد کو ګرینز ډېر یو لسم پاس یا یو لسم پیل قسمه خو په دې خبره کې لکه څنګه چې مال قل هو سم راځي او یو مبتلم سم ورځي نو په دغه طریقه دا الفاظم زما او د پروفیسر دا به یو شانتي وي ان شاء الله ایچ پایلوري ټایفاید په دې سيزونو باندې عمر لا د ټایفاید لپاره بلډ کلچر ټیسټ دی په هغه باندې اعتماد کوئ هغه تاسو لپاره ریلایبل دی د ایچ پایلوري لپاره تاسو د ډکو میتیازو ټیسټ دی د دې نه علاوه که فرض تاسو نور څه مسله یو داسې ډاکټر لورځي چې هغه کم از کم تاسو په هغه باندې اعتماد وشي دا دنیادار دی خو دومره نه ایماندار ډیر زیات دی چرته چې الله تعالی مو راته روغ جوړه خوشحال لره څه قسمه تپوس هم کوو غیر مهذب الفاظ خیر د مې استعمالوي په کمنټ کې زمانه کولی شي زما لیک خدمتو شاخ نمبر 6 تحصیل تنګي د تخبین 8 کیلومتر قبلې ته په دغه ځای کې زه اوسېږم د راتلو دپاره نه صرف خپل لوکیشن درته ښیم د ماخوستین د مانځه نه وروسته 0398 که تاسو ته هر قسمه مسله وه تاسو ما نه تپوس کولی شئ الحمدلله هره شپه زه 40 50 ټلیفونونه ریسیو کوم که زما څه دا خبرې حل وو زه به ته موبایل باندې ویم که نو یو متعلقه ډاکټر یو لار به درته ښیم چېرې په دغه لار باندې ځئ خو دا خبر دا ما چې تاسو له کوم آګاهي پوسټ یا فلاحي پوسټ دا مې درله درکړو دا خپل هر یو پښتون بچي ته ورسوئ چې الله تعالی د هغوی حفاظت وکړي او هم ستاسو په ترو باندې وشي د الله په امان